قابل وو تاسو کسو دا ماته د مرګ لایق نه دی دا ظالمانو دا ماته شهید کړو دي څه کړي وو دي سیانه وکړي دا ډېر مظلوم شهید شول. السلام علیکم ټول عزتمن ورونو ته حسین نجیب د رب نه سلام وي. ورونو زه نن یو داسې غمزده کور کې ناست یم. زه به د حسین یو شعر نه یو مطلب د آغاز وکړم. اس اکبر کی لاش دیکھ کر شبیر نے یوں کہا یا رب کسی کو موت نہ آئے شواب. مثلا یو داسې بزرګ انسان ناست دی هغه زوی ته د شهادت نهایي درجه میلاو شوله. زه درته په خپل ذات قسم کوم سید یم اولاد رسول یم او دا د سیدانو کور دی. دغه سپین ږیري پلار څه کومې خبرې او کوم پر یاد خبرې ما اورېدلي وي که نه د ما شپې خوبونه ورک وو. ما ویله چې خدای د ځمکه چوده کړي چې زه دې پلار سره ملاقات وکړم. زه نن ډېر خوشقسمته یم چې ما یو شهید پلار سره زه ناست یم. نه خدای د هغه باندې رحم وکړي او د دوی کور باندې رحم وکړي او دوی ته د زړه صبر میلاو کړي. حاجي صاحب موږ تاسې د غم کې برابر شریک یو او زه خپل د کوم قوم دی هغه نه علاوه چې کومې مو ادارې دي هغوی ته دا ریکویسټ کوم چې د څومره ملزمان دي چې چا دا ظلم جبریات څه دغه مو کسان شهیدان کړي دي ټیچران شهیدان کړي دي هغوی د پیپر گرفتار کړي هغوی ته داسې سزا میلاو کړي چې بیا په ایمرجنسۍ کې داسې ظلم داسې جبریات څه څوک شهیدان کړي. حاجي صاحب خپل قوم ته څه وایي او تو ډېرې خبرې کړي دي صرف بې خبرې خپل قوم ته خپل قوم مشرانو ته قوم ته مولا حسین اندسې مغونې کې غمدار ته بیا وساتلی مولا ټولو ته د زړه صبر وکړي سره د مو نور به مو څه وایو مو څه وکړو هغه ماته څه زیږېدو مو وکړله. بېشکه دا خو تعلیم دپاره لوړ وو شاته هغه یې ورته سبق یې ورته ښایلو امام بچه یې شهید کړلو بېدردیسې یې شهید کړلو چلو ماته نه د مشوم بچه یې وو شمپېل یې کړی وو لوی تعلیم یې کړی وو دې وایي چې نه مو دې ته وژنه کړې مو دې ته ټرای د هغه کړې وه د کپټانۍ ته مستولو هلته ماته دوه وارې دا ټیسټ کې پوه شو خو هغه څه کو ماته چې هغه ناټ ریکمنډ کړل پاس کې دوه وارې دا ناټ ریکمنډ کو هغه ماته چې موږ داسې څه پوه شول وینې چې دا بیا دوره قابل بچای وو دوره قابل بچای وو چې نو دا دوره قابل بچای وو که چې 1350 شپږ کنسرې 1350 کسانو پلای کړي وو دا د کنسرت دا شپږ کسانو دا 1350 کسانو کې دا 11 نمبر باندې راغلی وو. ویني چې امپیری کړی قابل وو تاسو کسو دا ماته د مرګ لایق نه دی دا ظالمانو دا ماته شهید کړو دي څه کړي وو دي سیانه وکړي دا ډېر مظلوم شهید شول. ما ورته ویله بچیه دا ته سبق مه وایه دا ډېر ظالم خلک دي دا د یزید الوا دی مو اهل صدات یو د حسیني یو پوهېږې امام زین العابدین المسیح یو دوی ته ماته مه کوه دوی ته سبق یې مه ښیه ویل حاجي ته دا هم چې هغوی بچیو ته سبق وکړو شامه وکوو نو د هغوی ته نقصان چې ته رسوي دی دې خوا به حتیه کې نه ورته بچي پوهېږې نو بس تاسو د مولا آباد او خوشحال ساته نوره تکرات موقعه نشته چې زه تاسو ته ماته نور څه زحمت وکړم بس موږ ته به داسې پېښه وه موږ ته به داسې پېښه خو خدای دوی ته داسې پېښه کړي ما درته دا ویله چې تعصب لیول باندې دا یې پوښتنه کړې دی سوچ کوه د خبرې ته چې دا سید حسین څه شو یوز سید حسین د صبرک نشي بهر موټرسایکل ولاړ دی د صبرک نشي چې ویل هغه مډي ته کړی دی مړ مه کړی شهید مه کړی پوه شوې نو موږ ډېر اوس دوی ته زه نه یم خفه زه درته خفه یم چې دا غریب و ماته چې ورنوتې دا ډېر ډاران و زړه کې زړه کې داسې ډاران نه و خو بیا مشوم و که نه چې دوی به هغه ځای کې چې دا ظالمان دا هغه وحشي خلک څه ورنوتي وي دوی به زړه څه کړي وي یو دغه زه سیزم یو دغه سیزم چې مثال دی که ما واده پروګرام شروع کړی و چې دې ته زه واده وکړم او واده مطلب چې دوی په هم باندې معتبر کړو خو خدای دې دوی ته ور ورسوي بس نو تاسو ته خدای عمر د خوشحالۍ درکړي چې تاسو موږ سره مطلب سره څو د موږ
ماته سواسه غمزده یو موږ ته فیصله راکوو او دا ماته تا پاته زړه صبر دی او ماته دا پته ولګېده چې دا د بیلې ما بچای نه بېشک، وو. ولې چې کوم علمونه ماته راغلل کوم ادارې ماته راغللې کوم خلک دا ته راغلل کوم خلک هلته وي چې کابر نسوملي چې کوي زراعت کوي پوهېږي څنګه نوره شیطانه ډېر دي بېشک. خو هغوی ته څوک دومره توجه دې نه کوي لکه څوک دې ما بچي ته ماته څه کوي. بس دا خوش قسمت دی موال ته ویل چې ته ډېر خوش قسمت انسان یې. خدای دې تا د زړه صبر دې کړي. وروڼو بس تاسې به د شهید پلار خبرې اورېدلې وي. خدای د هغه نه رحم وکړي، خدای د هغه له مخه مونې رحم وکړي. شهید سیوا پاتیا وکړي چې خدای د هغه د درجات عالي وګرځوي، هغوی له مخه خدای مونې رحم وکړي. بسم الله.